اختر د مونځ طریقه زده کوي ښه. بیا بعضې خلک څه کوي، یو بل ته بیا په دې سترګو په دې ګوټونو کې بیا یو بل ته ګوري، که هغه د اختر مونځ یو که هغه د جنازې. مونږ اکثر لاړ شو جنازې له بعضې نیم کسان څه کوي، داسې په دې سایډونو کې ګوري چې ورکه دی څه کوي، څنګه تکبیر کوي. نو پوره غوږ ورته کښېږدئ، انشاءالله ډېره زیاته فایده به مو شي ښه. نو د اختر د مونځ طریقه څه ده چې کله مسجد ته لاړ شي، بیان شوري کښېنې بالته، کله چې امام صاحب ودرېږي او د اختر د مونځ نیت وکړي، ته به ودرېږي 2 رکاته واجب مونځ کوم د وړوکي اختر سره د شپږو تکبیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې الله اکبر. چې کله دې نیت وتړو د هغې نه بعد به ثنا سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. کله چې امام صاحب الله اکبر، کله چې امام صاحب اولنی تکبیر ووایي الله اکبر، ته به ورسره لاسونه اوچت کړي. بیا به لاسونه داسې نیت په نه تړئ، لاسونه به دې ښکته وي. په دویم کې چې بیا امام صاحب وایي الله اکبر، بیا چې لاسونه ښکته کړي تړې به نه، لاسونه به لاندې ځوړند کړي. بیا چې دریم تکبیر وایي الله اکبر، بیا به لاسونه وتړئ. امام صاحب به سوره فاتحه او سورت ووایي، د هغې نه بعد به امام صاحب ښکته شي رکوع ته. دغه شان مونځ چې وکړي دویم رکات ته چې کله پاسې، په دویم رکات کې به بیا امام صاحب د سوره فاتحې نه شروع کړي او بیا به ورسره سورت ووایي. د هغې نه بعد به بیا امام صاحب څه کوي الله اکبر، ته به م ورسره بیا څه وکړي، ته به م ورسره بیا لاسونه اوچت کړي. بیا به لاسونه ښکته کړي، نیت په نه تړئ ښه، لاسونه به دې ښکته وي. بیا به امام صاحب وایي الله اکبر، ته به بیا دغه شان نیت وکړي. دریم تکبیر چې کله ته وکړي، په دریم تکبیر سره به امام صاحب بیا څه شي، امام صاحب بیا ښکته رکوع ته لاړ شي. بیا په دغه طریقه باندې مونځ دی. نو دا چې چا هم اورېدلی ده انشاءالله چې په دې باندې به دماغ کولاو شوي ښه. نو بیا به یو بل ته په دې سایډونو کې نه ګورئ ښه. نو دا د اختر د مونځ طریقه وه، انشاءالله د ځان سره ذهن نشین کړئ.